زما د دین اسلام معزز مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله دنیا ته یو قانون او دستور را لېږلی دی او مونږ او تاسو ته دا حکم کړی دی چې مونږ به په دغې دستور او قانون باندې خپله زندگی تیرو. هغه دستور او قانون ته هغه د نیغې لارې د تګ والا کتاب ته قرآن مجید وایي. الله جل جلاله قرآن مجید په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی. تقریبا سکم په 30 کاله کې دا قرآن مجید نازل شوی دی او بعضی علماء کرام فرمایي چې په 22 کالو کې او په 6 میاشتو کې دا قرآن مجید الله جل جلاله د ضرورت موافق سلګه لګه حصہ دا نازله کړی. په وم اسمان د پاسه الله جل جلاله یو تختی مقرر کړی دا چې هغې ته مونږ او تاسو لوح محفوظ وایو. په هغې تختی باندې الله جل جلاله خپل علم لیکلی دی او چې څومره آسمانی کتابونه دي، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید او د دې سره سره صحیفې، دا ټولې الله جل جلاله په هغې تختی باندې لیکلي دي. د دې سره سره الله جل جلاله د خلکو تقدیرونه هم په دغې تختی باندې دا لیکلي دي. د هغې تختی یوه پاڼه، د دغې کتاب یوه پاڼه، دا د مشرق نه واخله او تر مغربه پورې دومره لویه پاڼه ده. الله جل جلاله چې قرآن مجید لاندې دنیا ته نازلاونو، اولی قرآن مجید بیت المعمور ته نازل کړ. بیت المعمور دا هغه ځای دی چې د کعبې د پاسه په وم اسمان باندې هم دقسې کعبه جوړه شو ده. د کعبې په سیده والی باندې بره په وم اسمان کې الله جل جلاله هم دقسې کعبه جوړه کړې ده، هغې ته بیت المعمور وایي. لاندې الله جل جلاله کعبه جوړه کړې ده د انسانانو د طواف دپاره، د انسانانو قبله ده هغه. او بره چې کومه کعبه په وم اسمان باندې جوړه کړې ده نو هغه د فرشتو کعبه ده، فرشتې د هغې نه طواف. نو دغه ځای ته الله جل جلاله دا قرآن مجید نازل که او بیا یې د دغه ځای نه لاندې اولني اسمان ته نازل که او د اولني اسمان نه بیا الله جل جلاله قرآن مجید د وخت مطابقت سره چې د کمې مسلې ضرورت به و، د کم آیت ضرورت به و، د کم حکم ضرورت به و، الله جل جلاله په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا قرآن مجید په دغه څه کم 30 کاله کې نازل کړ. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به چې کله قرآن مجید جبریل امین راوړه نو په مختلف قسمه شکلونو کې به جبریل امین دا راته. بلکې علماء کرامو لیکلي دي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبریل امین 40,000 مرتبه چې کوم دی نو راغلی، 40,000 کرته جبریل امین د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کړی او په دې 24,000 مرتبه کې صرف 3 مرتبې داسې دي، 3 پیره د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره جبریل امین په خپل شکل کې ملاقات کړی. نور به چې اکثر جبریل امین حضور صلی الله علیه وسلم ته وحی راوړه نو هغه یو صحابي و دحیه کلبي رضی الله تعالی عنه، ډېر ښکلی صحابي و، د هغې په شکل کې به حضور صلی الله علیه وسلم ته راته او 3 کرته په خپل شکل کې راغلی. په دې اخیری مرتبه باندې چې کله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راته نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کعبې د ګس طرف ته یو محله ده، محله اجیاد ورته وایي، تاسو به یې پیژنئ. لاندې مسپله او بره طرف ته چې کومه ځای دی نو هغې ته اجیاد محله وایي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دقه محله اجیاد کې جبریل امین راته نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته وایي جبریله نن خو راته خپل شکل وښایه کنه چې ته څنګه یې.
نو جبريل امین صرف خپل 2 وزرې خورې کړې چې څنګه وزرې خورې کړې نو یو وزرې د مشرق ته اخري حد پورې ورسېده او بل وزرې د مغرب د اخري حد پورې ورسېده. بل حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله بره اسمانونو ته تشریف وړ نو سدرة المنتهى ته چې کله ورسېده نو جبریل امین ورته خپل شکل په خپله وښو چې زه داسې یم. او په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله اولنی وحی راتله ما تاسو ته په دې سیرت په موضوع باندې مکمل تفصیل د هغې ویلی چې په غار حرا کې یو پیر حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبریل امین راغی او په دغه اولنی وحی کې ورته ځان اصل شکل اوریجنل شکل کې چې کوم دی نو ځان دا ډېر لوی روب و چې کله به جبریل امین راته دومره لوی روب و چې حدیث مبارک کې راځي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي چې کله به جبریل امین راته نو د هغې د راتلو نه مخکې به دا مچۍ چې څنګه اواز کوي دا بنګار چې څنګه کېږي دقسې بنګار به شروع شو هیبتي آواز به شروع شو او د هغې هیبتي آواز نه بعد به جبریل امین چې کوم دی نو حضور صلی الله علیه وسلم خواته تشریف راوړ. یا بعضې علما کرام فرمایي چې دغه آواز به داسې و لکه ګټې په یو ځمکه باندې ډېر شی پرتي او په هغې باندې غټ زنځیر راکاږي پې زنځیر او هغه چې کوم چغار کوي کوم آواز کوي دقسې آواز به جبریل امین چې به راته نو کاوه. او بعضو روایاتو کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې وکله جبریل امین وحی راوړله جبریل امین چې وکله وحی راوړله نو په داسې شان سره به راته او دومره هیبت او دومره درنوالی به و دومره زبردست زور به و د هغې چې کله به حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو سواری باندې او په یو اوښ باندې نو هغه اوښ به په خپل ځای باندې ټینګېدی نه شو هغې به د خپلې خپې دا به یې داسې وازې کړې د ډېر زور د وجې نه او اوښ به په مخکې تګ نه شو کولی. او بعضو روایتو کې راځي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله به پې وحي راغله نو حضور صلی الله علیه وسلم په یخنۍ کې به په حضور صلی الله علیه وسلم هغه ګرمي راله خولې به پې رالې او چې د چا په پتون باندې به بعضې وخت کې د رسول الله مبارک سر پروت نو د دې وحي به دومره زبردست زور و چې قریبه و چې هغه سړي به وي هغه صحابي چې زما دا پتون د زور د وجې نه وشلید میده شو. یعنی مطلب دا دی چې د قرآن مجید دومره عظیم الشان زبردست زور دی قوت دی همدغه وجه ده چې قرآن مجید کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. او بعضو روایتو کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې کار دپاره منتخب شو چې ګورئ دا غرونه او دا لوړ لوړ ګټې دا د قرآن مجید دا زور نشي برداشت کولی. که د قرآن مجید دا زور برداشت کولی شي نو د دې دپاره صرف یوه سینه ده هغه د محمد رسول الله سینه ده. قرآن مجید به الله جل جلاله نازلاو په داسې انداز سره چې صحابه کرام هغو به یادولی شو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغو ته ویلی شو چې وحی به کله نازله شوه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغې نه بعد یو صحابي راوغوښته اکثر طور باندې به حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه هغې به حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوغوښته او هغه ته به یې وی چې دا آیت ولیکه داسې ولیکه نو هغه به دا لیکه بیا به یې ټولو صحابه کرامو ته هغه به یې راجمع کړه او هغه چې کوم آیتونه به نازل شوي هغه به صحابه کرامو ته یاد نو په دې وساطت سره تقریبا سکم په 30 کاله کې الله جل جلاله قرآن عظیم الشان دا په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل بیا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به قرآن چاته بیاناو نو 2 قسمه خلک یو خو به اقرار وکړه چې بالکل او دا حق او سچ کتاب دی د الله جل جلاله د طرف او بعضی خلکو به داسې و چې هغو به انکار کا او نه به یې منو د دا پیغمبر
دا وی د ځانه جوړ کړی شوی یو کتاب دی د ځانه لیکلی دی پلانکي ځای کې چې کوم دی نو یو یهودي دی پیغمبر د شپې ځي د هغې نه یادوي او بیا یې سهار خلکو ته وایي نعوذ بالله. نو الله جل جلاله د دغې خلکو متعلق په قرآن مجید کې چیلنج هغوی ته ورکړه چې تاسو وایئ چې دا قرآن د ځانه جوړ کړی شوی دی او دا هسې یو کتاب دی پخوانی قصې پکې ذکر دي لہذا یې یو کار وکړئ تاسو د دې قرآن په شان قرآن راوړئ دا خو نشي کولی لہذا چیلنج کې رو الله جل جلاله کموالی راوست چې یو صورت د دې صورت په شانتې راوړئ ورکوټی صورت په دې قرآن کې وګورئ چې تاسو وایئ چې دا پیغمبر د ځانه جوړئ جو ورکوټی یو صورت پکې وګورئ او د هغې په شان صورت جوړ کړئ. خو دې خلکو چې کوم دی نو هغه نشو جوړول. یو کسو په هغه باندې دې خلکو ډېر غټ ناز کاو د دغې زمانې وی چې دا ډېر لوی شاعر دی او دا به دغسې کتاب جوړ کړي د هغه دپاره ډېرې پیسې منتخب کړې ښه خوراکونه او د سهولت چې څومره سامان و هغه یې ورته مهیا یو کمرې ته یې ورننه باسه وی چلو ته دلته ورشه او داسې یو صورت جوړ کړه چې موږ د قرآن سره مقابله وکړو. هغه ورننه باسه خوراک هر سره به ورکول تنخواه څه موده بعد خلک ورله خلکو دا تمنا کوله دا یقین جوړ شوی چې اوس به سړی راوځي او صورت به یې جوړ کړی نعوذ بالله او خلکو ته به موږ بیان کړو او خلک به خوشحاله شي چې ګوره موږ د قرآن مقابله وکړه که نه چې سړی راوباسه څه موده بعد نو نه د سړي لاس کار کاو نه د سړي خپو کار کاو نه د سړي غوږونو کار کاو نه د سړي سترګو کار کاو دقسې مکمل په هر څه باندې الله جل جلاله هغه شل کړی. نو د قرآن مقابلې ته چې کوم خلک راوتي و بعضې خلک هغه په دغه زمانه کې چې مقابلې ته راووته نو الله جل جلاله د ټول عالم دپاره عبرت ناک او داسې انجام د هغې وګرځاو چې د همیشه دپاره په ضلالت او په رسوایۍ باندې هغوی یادېږي. زه تاسو ته یو دوه مثالونه پیش کوم. د قرآن په مقابله کې په دغه ځای کې یو لوی سردار راوتی و چې ابو جهل یې ورته وي عمرو ابن هشام دا د خپل نوم او ځان له یو لقب منتخب کړی ابو الحکم به ورته وي کنیت ابو الحکم. ابو الحکم څه معنی د فیصلو پلار فیصلو والا سړی خلکو به فیصلې کولې ډېر لوی مسترو د دغې زمانې ډېر لوی مارداله او ډېره او ډېر لوی خان ملک و خو د قرآن مقابلې ته راووت چې د قرآن مقابلې ته راووته د حسن نه هم په اعلی پیمانې سره د عزت دنیاوي هغه هم په اعلی مرتبې سره د مال او دولت هغه هم په اعلی مرتبې سره د زور او قوت هغه هم په اعلی مرتبې سره خو لیکن چې کله د قرآن مجید سره د مقابلې کوشش وکړه نو الله جل جلاله یې څه انجام جوړ کړ. بخاري شریف یو روایت دی د جنگ بدر په موقع باندې مسلمانان 313 دا یو طرف ته دی او دا کافران لوړې لوړې سورلۍ او دا چې کوم دی نو لښکرې دا بل طرف ته دي او په دې جذبه باندې دوی راووته چې مسلمانان خو یو موټی خلک دی اوس به ایسته ووهو خبره به یې ختمه کړو او ابو جهل ورته پکې لا دا خبره وکړه چې مسلمانانو ته به ګورې څه وایې نه دیو به ژوندي رانیسئ ژوندي او کلی ته به بوزو هلته کې به وله چې کوم دی نو سزا ورکو. دومره تکبر او دومره فخریه انداز اختیار کړ. په دې کې د مسلمانانو صفونه هم تیار شو کافرانو صفونه هم تیار شو. پخوانه چې به جنګ کېده نو مقابل مخامخ به کېده د تورو جنګ به نو چې کله صفونه تیار شو نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دا یو معظم صحابي دی یو لوی صحابي دی او خو تکړه صحابي دی په توره چلولو کې. نو چې کله جنگ کیږي نو سړی خپل ګس طرف ته اخي طرف ته وګوري چې زما خوا او شاته څوک ولاړ دي مضبوط خلک ولاړ دی که کمزور دی که څوک سپېړه چلو نو آیا د دیو زما مرسته کولی شي که نه شي کولی. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وایي چې ما د خپل ګس ته وکته نو هم یو ماشوم ولاړ دی عمر یې تقریبا 15 کاله دی. اخي طرف ته مې وکتل جو
هغې طرف ته هم یو ماشوم 15 کالو والا ولاړ دی، نو په زړه کې مې داسې یره پیدا شو چې یره کاش زما سره مضبوط ځوانان ولاړ وی او تورې زما سره چلول وی، نو زه به هم محفوظ شوی وی، زه به په امن کې راغلی. په دې کې وایي زه دا سوچ کوم او د ښي طرف ته چې زما کوم ماشوم ولاړ دی، نو ده زما دا لاس داسې وګراو او ما ته وی چې اخفض رأسک، دا سر دې لږ راښکته که. ما ورته دا سر داسې ورښکته که، نو ما ته وایي چې یا عم ای تره اتعرف ابا جهل، ته ابو جهل پیژنې؟ ما ورته وایي چې او پیژنم یې، ځکه د دې علاقې اوسېدونکی یم. دا دوه ماشومانو ابو جهل ځکه نه پیژانده چې دا د مدینې نه راغلي، او دی عبدالرحمن ابن عوف چونکې د مکې و، نو ده پیژانده ابو جهل. وی چې او پیژنم یې بچو، پیژنم یې؟ وی چې ښه. وی چې ما اورېدلې دا دي، دا ماشوم ما ته وایي ښی طرف والا، چې ابو جهل د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخت دشمن دی او کنځلې ورتې بدې ورته وایي. ما ورته وویل چې آو ته پې څه کې دشمن دی، نو ته پې څه کې؟ وی چې زه تې سر قلموم. خو یاد ساته ستا ګس طرف ته چې کوم کس ولاړ دی، دا ماشوم دی نه خبر نشي ګورې. په دې کې ده دا خبره ختمه کړه او دی بل ماشوم زما لاس وګراو ګس طرف والا چې اخفض رأسک یا عم، تره دا سر دې لږ راښکته که. ما ورته وویل چې ولې تعرف ابا جهل، ابو جهل پیژنې؟ ما ورته وویل چې او په دې کې زما دا خبرې شروع دي او ده راته هم وویل چې ګورې زه د هغه د قتل دپاره راوتی یم، زما دا بل کس چې کوم ولاړ دی ستا ښي طرف ته، دا نه خبر نشي ګورې. او دا دواړه ماشومان د یو معاوض نومو د یو معاذ نومو، دواړه یوه ښځه وه بنت عفرا، د عفرا نومې ښځې زامنو، او عمرونه یې هم 15 کاله عمر چې د ماشومینو اندازه ولګوئ. په دې کې وایي موږ دا خبرې کولې او زړه مې ډاډه شو چې دا خو چې کوم دی نو ډېر بهادران دي چې ابو جهل راښکاره شو او په دې سپونو باندې چکر وهي، سپونه سیده کوي. نو ما ورته وویل چې دغه دی ابو جهل. نو ما چې څنګه وویل چې دغه دی ابو جهل، نو دیو دواړو ورمنډه کړه او حدیث مبارک کې راځي د باز په شانې غوټه وواله په دې ابو جهل باندې، چې غوټه یې پې وواله او د تورې ګزارونه یې وکړه. نو ابو جهل یې د خپل اس نه لاندې راګزار کړه او واپس چې کم دی نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته راځي، خپلې تورې اوچتې کړي دي او اواز لګوي چې ابو جهل چې کم دی نو ما مړ که. یو وایي ما مړ که او بل وایي ما مړ که. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته لرې نه وي تاسو خاموش شئ، تاسو دواړه ما ته تورې اوچتې کوي. چې کله یې تورې اوچتې کړې نو د دواړو په تورو باندې دې موټې ته دا وینه چې کم دی نو دا راښکته شوې وه، هم د یو ماشوم او هم د بل ماشوم. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد وفرمایا تاسو دواړو ابو جهل چې کم دی نو مړ کړی دی، تاسو دواړو ابو جهل مړ کړی. نو اوس ګوره د ابو جهل چې د قرآن په مقابله کې راغلی نو الله جل جلاله په یو دوو ماشومانو سره ځای ته ورساو. چې کله دا جنگ ختم شو، رپه دپه شو ورسره، او یا کسه چې کوم دی نو د دوی مرداران شو د کافرانو، او هر څه ساړه شو. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکوي څوک شته چې ورشي او د ابو جهل سر مال راوړي. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی وایي زه ودرېدم او ما وی چې د الله رسوله زه به یې راوړم. وایي زه ورغلم نو او یا مړي دي نو یو راوړم بل په وینو کې لامده دي پته نه لګي، یو راوړم بل راوړم تر دې حده پورې چې د ابو جهل د جوسه مې راواړوله او قد بردا، حدیث کې راځي دا یخه شوه، لاس او خپوی کار پرېښودی و، وبه رمق لږ لږ ساو پکې، چې ما یې دا سر راواړو داسې نو زه یې دې سینې ته ور وختم. عبدالله بن مسعود رضی عنه چې سینې ته ور وختم نو ده ته ما وویل چې ابو جهل وایه که نه اوس د پیغمبر د محمد رسول الله متعلق څه ګمان دی، څه خیال کې؟ وایي ده راته وویل چې ته څوک یې؟ ما ورته وویل چې عبدالله ابن مسعود یم. نو دا ظالم په دغه ځای کې یخ پروت دی، د مرګ حالت دی،
خو عبدالله ابن مسعود وایي په دغه ځای کې هم ماته کنځل وکړ چې کنځل یې وکړه نو وایي زه چې کله ماشوم وم نو د ابو جهل یو څپېړه زه والی وم نو زه دې سینې ته ور وختم ما وی چې اوس یې خو موقع ده دا بدل خو ترې واخلم په دې سینه مې وله ټوپونه ووهل ما ته یې وویل چې څنګه مې ټوپ پې وواو نو دومره د تکبر انتها ته رسېدلی او ما ته یې وویل چې د مسعود زویه داسې غټه سینه دې د چا لیدله داسې غټه سینه دې د چا لیدلې ده ما ورته وویل چې سینې څه به ګورو خو ستا نه سر کټ کومه پیغمبر ستا په سر پسې رالیږلی یم وی چې ښه د پیغمبر متعلق تی خو څه ګمان دی خو راته ووایه وی چې څنګه مې پیغمبر په هغه وخت کې بدی شو دا ظالم ورته وایي چې څنګه مې پیغمبر په هغه وخت کې بدی شو په کوم وخت کې چې پیغمبر د نبوت دعوه کړې وه اوس هم هغه شانتې مې بدی شي او بلکل مې په د هغه په خلافوالي کې چې کوم دی نو ذره کمی نه دی راته بدې کې ورته ما وی چې زه خو سر کټ کولو راغلی یم دا خبرې به بیا کېږي خو سر دې کټ کوم سم شه برابر شه وی چې عبدالله سر مې خو کټ کې خو داسې چل وکړه چې دا سر مې دې سینې طرف ته کټ کا چې د پیغمبر مخې ته دې سرونه کله زمونږ لګي نو چې زما دا سر پکې غټ ښکاري چې دا د سردار سر ښکاري ما ورته وی چې دغه ارمان مې دې هم پوره کړه سر مې دې کټ کړه او د رسول الله مبارک مخې ته مې راوړ او رسول الله مبارک ته مې وی چې دا هذا رأس عدو الله یا رسول الله چې دا الله رسول دا د الله جل جلاله دا دشمن سر دی رسول الله مبارک مخې ته مې پیش نو یو دا سړی وګوره چې الله جل جلاله کله د قرآن مقابله د هغې کوشش یې وکړو نو الله جل جلاله ورسره دا انجام وکړو چغې والې او بړاوي ایستې او بل طرف ته که د قرآن متعلق چا خپله نظریه قائمه کړې ده او هغې له یې غاړه ورکړې ده نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه چې هغه د نسب نه هغه د رنګ او شکل او صورت نه ډېر ښکته دی پیسې او مال ورسره نشته د بل کلي نه راغلی دی خو لیکن حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه متعلق څه ارشاد فرمایي كلما دخلت الجنة يا بلال سمعت صوتا نعالك اے بلال کله چې زه جنت ته ورغلی ما که په یخه تلی ما او که په خوب کې جنت ته تلی ما نو د خپلو ورتلو نه مخکې مې ستا په جنت کې د خپو کشار اورېدلی ستا د خپو کشار مې په جنت کې اورېدلی اوس د رنګ نه تک تور نه د پلار پته نه د مور پته نه قام قبیل نه نسب یو غلام ولیکن چې قرآن له غاړه ورکړه نو الله جل جلاله ته د خپو کشار دومره محبوب دی چې په جنتونو کې فرشتو ته اوري او په یو موقع باندې ورته حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا چې ای بلاله ستا ښځه هم ما لیدله په جنت کې چې کومه ستا ښځه ده هغه هم ما لیدله ای د الله رسول هغه دې څنګه لیدلې ده وی چې کله مې معراج په موقع باندې بره لاړم نو ومې لیده چې د یو دوه محلات دي د جبریل امین نه مې تپوس وکړه چې دا محلونه د چا دي جبریل امین راته وویل چې دا یو د عمر دی او دا بل د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د دې یو محل مخې ته یو زنانه ناسته ده او مخ خینځي ما ته تپوس وکړه د جبریل امین نه چې دا څوک ده جبریل امین ما ته وویل تپوس دې پخپله وکړه چې ما د هغې زنانه نه تپوس وکړه چې ته څوک یې نو هغې زنانه ما ته وویل چې زه د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه کور والا یم او د هغه په انتظار کې دلته ناست یم او ورځ یو شپې سبا کوم نو دا هغه خلک وو چې یو طرف ته قرآن له غاړه ورکړی او بل طرف ته هغې وو چې چا قرآن له غاړه نه و ورکړی د هغې دا انجام شوی چې چا قرآن له غاړه ورکړی درونو دغه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه شپږم نمبر صحابي دی دومره لوړ مقام لري په یو موقع باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مینا کې داسې راته تېرېده نو دی یې ولیده پړاو یې واچاو ده ته یې وویل ماشومه دی خوا راشه ده له هغه وخت کې ایمان نه دی راوړی پردی ګډې او بیزې سره یې په دې چیلو کې داسې چیلۍ شته ده چې موږ له ترې پیول وشي
دا ورته وی اول خو داسې چل دی چې دا چیلۍ پردی دي د مالک د اجازت نه زه بغیر دا لوشلی نه شم. دویم دا چې دا کې تقریبا اکثر وچې دي، د دې نه پی څنګه راوځي؟ وینه تې وراوله. حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته تېوه چیلۍ راوست. حضور صلی الله علیه وسلم ورته په دې غولانځو باندې لاس وواهه چې څنګه یې لاس را لرې کړ نو د چیلۍ دا غولانځه چې کوم دی نو دا ډکه د شودو نه ډکه شو. یو لوښی راوړی، لوښي کې حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم شوده هغه راولوشل. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې سفر کې دی. عبدالله ابن مسعود وایي ما ته یې هم وایي چې ته د دې پیو نه وڅکه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته هم وایي چې ته د دې شودو نه وڅکه، او په خپله هم حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه شوده وڅکل. عبدالله ابن مسعود خو د دې نه نو خبر چې دا پیغمبر دی او داسې کار یې وکړه، دا یوه معجزه ده. نو عبدالله ابن مسعود وایي ما ورته ووایي چې دا کار به ما ته ونه ښیې دا چل چې د وچو بیزو نه دا پی راوځي او غولانځ یې ډکېږي، نو دا چل به ما ته ونه ښیې. نو حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم خو پوهه و په دې خبره باندې، آثار یې پکې لیدل چې بچو تا ته به زه ډېر زیات چلونه وښیم. وی چې نه یو چل خو راته پکې وښایه که نه. وی چې هغه چل دا دی چې ته دا ووایه اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک محمد رسول الله. دا کلمه ووایه. عبدالله ابن مسعود د خولې نه ووته اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک محمد رسول الله. په هغه ځای باندې ایمان نه وایه. دغه خلکو چې لول په کومه مرتبه کې وروسته په دې مرتبه کې چې د صحابه کرامو د دور لوی محدث ته جوړ شو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دومره نږدې شو چې صحابه کرام وایي مونږ ته به دا پته تر ډېر وخته پورې نه لګېده چې د عبدالله ابن مسعود د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور سړی دی او که د بهر سړی دی. په دې باندې سختې تېرې شوې، په دې قرآن باندې چې چا وله غاړه ورکړه الله جل جلاله عظیم مقام ته ورسول. چې چا شاته وغورځاو، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ روایت ته حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. د دې قرآن د کبله او برکته ډېر اقوام الله جل جلاله اوچتو پیمانو ته رسوي، اوچت سکیلونه هغې ته ورکوي. خو لیکن چا چې دا قرآن شاته وغورځاو نو الله جل جلاله ګوره یاد ساته همیشه هغه شاته غورځوي. په قرآن مجید کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي چې کومو خلکو دا قرآن شاته وغورځاو نو آخرت خو برباد دی. خو لیکن په دنیا کې الله جل جلاله وایي چې زه به ورله معیشت تنګ کړم. فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. ژوند به وله تنګ کم، روټۍ به پې کمه کم، وسعت رزق به ترې واخلم. دیو به بیا د قیامت په ورځ چې راپاسومه نو ګورې داسې به نه وي چې دوه سترګې به یې ګوري به، بلکې ړانده به یې راپاسومه چې ګوره ستا دا دومره ښکلې سترګې ما خو تاله دې له درکړې وي چې قرآن پې ولوله، قرآن ته پې وګوره، د قرآن احکام پې زده که. خو چې تا د دې نه فایده نه ده اخیستې نو په دنیا کې خو ورله معیشت غربت به پې راولم او په آخرت کې به یې ړانده سترګې راپاسوم. دیو به الله ته وایي چې الله جل جلاله چې مونږ خو په دنیا کې سترګې زمونږ روغې وي. قال رب لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا. مونږ دې ولې ړانده راپاسولو؟ مونږ خو په دنیا کې کتل کول، لیدلم کول. قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله جل جلاله به ورته جواب کې څه وایي چې تا ته زما آیتونه درغلي وو، هغه آیتونه چې تا څنګه هیر کړي وو نن دې همدقسې زه هیر کومه. ستا سترګې چې کوم دی نو ستا نظر د دې وجې نه ما اخیستی. دا دوه مثالونه تاسو ته ما پیش کړل. نو د خبرې مقصد دا دی، غرض دا دی چې مونږ خپل ژوند د قرآن موافق جوړ. دا قرآن داسې یوه ډیګري ده چې دا ګورې زړېږي نه. تاسو به د اوسه پورې چې د قرآن سره مسلسل چا غاړه لګولې ده نو تاسو به نه یې لیدلي داسې چې هغه ته لیکلی کي چې سابقه حافظ قرآن، سابقه ناظم، سابقه MPA، سابقه وزیر اعظمي، خو سابقه حافظ قرآن ګورې نه. دا ولې دا داسې یو ډیګري ده چې تر څو پورې دی ته یې جنت ته نه یې رسولی نو ګورې پرېږدي دې نه.
حدیث مبارک کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي یوازې دا سړی نه بلکې د کور هغه کسان من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حراما شفعه في 10 من أهل بيتي كلهم قد وجبت له النار. چې کوم یو انسان قرآن زده که عمل پې وکړو حلال حلال وګڼل حرام حرام وګڼل نو الله جل جلاله به دی خو جنت ته داخلی خو لیکن الله جل جلاله به د کور هغه لس کسان چې په چا باندې ګوره جهنم واجب شوی دی هغه کسان به هم د سره جنت ته داخلي. او په یو روایت کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې په قرآن باندې چا ځان پوه کړ د قیامت په ورځ چې کله حساب کتاب کیږي او دا ټول خلک خپلو ځایونو ته ځي چا دپاره جهنم لیکلی شوی دی چا دپاره جنت نو دا خلک به په میدان محشر کې د دې پل صراط په دې سر باندې ودرولی شي. حافظ قرآن ته به ووایي چې ته راشه ته د څومره کسانو چې کوم دی نو شفاعت کول غواړې راشه وکړه. حاجي ته به ووایي چې ته هم راشه عام مومن ته به ووایي چې نیک کارونه یې کړي ته هم راشه. چې حاجي ګورې حاجي خپل حج په ډګوسلو باندې په دروغو باندې او هغه په قسمه ظلمونو باندې او په قسمه خرافاتو باندې ګوره ضایع کړی نه هغه حج دومره پورې مضبوط ساتلی چې جنت ته رسولی شي. دغسې به شهید ته ووایي چې راشه شهیده ته د 80 کسانو شفاعت کولی شي زه د 80 کسانو ستاسې ټیکټ ته ورځم. اوس چې په قرآن باندې چا ځان پوهه کړی نو الله جل جلاله به دی وایي ودرئ په دغه ځای او ده ته به ووایي چې د محشر میدان ته ګوره د محشر میدان ته ګوره په دې کې چې ستا څومره خلک په نظر باندې راځي او څومره خلکو ته فایده رسولی شي هغه د لاس نه ونیسه او ټول جنت ته داخلي. دا څه وړوکی اعزاز نه دی. اوس مادیت دې طرف ته رسېدلی دی چې په دې خبرو باندې زموږ ذهن کار نه کوي مړه دا څه زړې خبرې دي او کېږي او بس یا به څوک بوځي او یا به نه بوځي او دومره قصه ترې جوړه شوه. نه پیغمبر چې کومه خبره کړې ده یاد ساته هغه به هغسې کېږي. په قرآن چې څوک پوهی هغه یو قطره لیکل کوي لیکل نو وی الله جل جلاله ته دغه قطره لیکل د پنده صحیح د شهید د وینې نه بهتره ده. دومره لوړ مقام دی دغه سلسله کې رونو د قرآن په موږ باندې ګوره الله جل جلاله ډېر رحم او کرم کړی ډېره لویه مهرباني ده او مهرباني او یو سمه مهرباني. یو سړي نه چا تپوس کړی وی دا واده څه شی دی وی دا نعمت دی هغه ورته وی نعمت نه دی نعمت الله خان دی. نو دا یو مهرباني او یو سمه مهرباني الله جل جلاله ګوره په موږ باندې خصوصي فضل و کرم کړی دی. هغه خصوصي فضل و کرم دا دی چې زمونږ په دې اداره کې بلکې ستاسو په دې اداره کې په 12 تاریخ باندې سبا نه او بل سبا 80 کسان څومره 80 کسان الله جل جلاله د دې قرآن لوستونکي جوړ کړل او هغوی دا ختم کړی. نو ان شاء الله تعالی د هغې په سلسله کې دغه پروګرام منعقد کیږي په 12 تاریخ باندې. تاسو ټولو په خدمت کې دا عرض دی چې مونږ ټول ګوره قربانیو که میلمانه قربانیو دا هغه ځای نه اواز رانغی قربانیو که میلمانیو قربانیو ښه دا دعوت مې هم تاسو له د دې دپاره درکړه چې صرف خبر شئ. نور مونږه او تاسو دا قرآن زمونږه د ټولو دی صحیح ده مدرسه زمونږه د ټولو ده لہذا مونږ به د نورو خلکو چې کوم دی نو څه کوو خدمت به کوو. مشران چې کوم دي نو هغه به انشاءالله مونږ ته دواګانې کوي چې څومره مشران دي. یقینا د دې د الله جل جلاله په نسبت باندې زموږ د دې مشرانو ډېر لوړ مقام دی خو مونږ مقام نه دی پیژندلی. وایي هر ماښام او هر سحر الله جل جلاله اعلان کوي چې ای سپینګیریه ستا نه ماله ګورې ډېره حیا راځي ستا نه ماله ډېره حیا راځي لہذا ته زما نه حیا وکړه. اوس چې الله د چا نه هغه د خپل شان مناسب حیا کوي نو د هغه دوا به قبلی که نه به یې قبلی. نو دا مشران به مونږ ته انشاءالله دواګانې کوي
د دې پروګرام د کامیابۍ دپاره د دې د ښه اثراتو دپاره نور علماء کرام به راځي هغه به بهترینې خبرې کوي موږ به اورو او انس تعالی ارشاد فرمایي چې په یو ختم قرآن کې الله جل جلاله خامخا د انسان دعا قبلوي اوس چې شپېته ختمه قرآن او بلکې شپېته نه د ماشوم استاذ ته سبق اورولی چې ځان له یاد کړی یو لس ځله یې ویلی بیا چې کوم دی نو وروسته ګردان کړی بیا چې کوم دی نو په سبقۍ کې اورولی نو د دې نه ګورې په سوونو ځله دا قرآن جوړ شو نو په دې کې به زموږ دواګانې انشاءالله خامخا قبلیږي او د قرآن سره چې د چا مناسبت راغی وایي که دی زمانه غواړي حدیث مبارک کې راځي الله جل جلاله ارشاد فرمایي چې زمانه غواړي او که نه غواړي نو زه ورله ضروریات او حاجات پوره کوم موږ به انشاءالله خدمت کوو په سبا نه او بل سبا 8 بجې باندې به پروګرام شروع کیږي په کار مونږ ټولو له دا دي چې تاسو ټول د 8 بجو نه مخکې ځان نه ورسوئ صحیح ده که نه او زما داسې یو فکر دی چې ګورې زه به پکې ګورې د کلي والا حاضري اخلم صحیح ده که نه چې د چا کاروبار دی یو کس دې ولیږي او نور دې ټول مجلس ته ځان حاضر کړي صحیح ده که نه انشاءالله چې د چا کار دی هغه دې کار سبا ته واړی که د اړول وي او ټول دې په مجلس کې ځان انشاءالله حاضر کړي دا به زمونږ دپاره هم ستاسو دپاره هم او د دې پوره علاقې دپاره د عزت دا سبب ګرځي الله جل جلاله دې د عمل کولو توفیق راکړي آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین